د بل ملګری دی وایي که نه دا فرقهوارانه چې کوم مسایل دي مونږ هغې نه ځان ساتو. خو دې سوال بار بار رالیږي چې یاره د اهل حدیثو پسې لمونځ کېږي او که نه اهل حدیثو پسې لمونځ کېږي، خو هغه وجه دا ده چې مونږ وایي چې یاره دې پسې کوشش کوئ چې یاره پسې ما یې کوه. بله دا وجه نه ده چې کافر دي، هغو په مسایلو کې زمونږ ورسره اختلاف دی. مثلا اهل حدیث حضرات دا وایي چې وینه باندې اودس نه ماتېږي، نو هغه اودس وکړي وینه پرې راوځي تا ته مخکې ودرېږي، تا خو لمونځ پسې نه کېږي. جورابې باندې مسح کړې وي لمونځ ته وایي تا پسې لمونځ نه کېږي. مثلا سار انسان د کمزور منی باندې ککړ شي، منوی باندې هغه خو پاک شماري، نو هغه درته په مخکې ودرېږي په ممبر باندې، شپې په منوی باندې کپړې ککړې شي او بیا درته په ممبر باندې په محراب کې ودرېږي لمونځ درته کوي. نو احنافو هغو پسې لمونځ نه کېږي. دا مسایلو په وجه باندې مونږ وایو چې دوی پسې احتیاط کوئ. احناف ته احناف پسې لمونځ کوي. دا نه وایو چې اهل حدیث کافر دي، کافر مونږ چاته نه وایو. کافر دپاره مونږ ویلې چې احتمال کم کول کې چې سل یعنی یو کم سل احتمالات د کفر یو پکې د اسلامي بیا امام ابو حنیفه رحمت الله وایي دته مسلمانو ته مونږ کافر نه وایو. خو بهر صورت احتیاط دا دی چې ځنه مسایل داسې دي چې لکه منوی ته پاک وایي، وینه باندې اودس نه ماتېږي، یا اواز سره چې خارجه شوي نه د هوا اودس یې نه، داسې مسایل د دوی دي چې دې سره بیا تاسو احنافو په دې پسې